په یو چا قرباني واجب و او هغه ونه کړله، اختر راغې، اختر تیر شو، دغه شان دی بغیر د قرباني نه پاتې شو، اوس د لپاره څه حکم دی چې کومه شاته غلطي کړي چې د هغې تدارک وشي. نو شرعي حکم دغه کس د لپاره دا دی چې که یو چا باندې قرباني واجب و او هغه په اختر کې قرباني ونه کړله، قرباني ورنه تېره شوه، د ورځې ورنه تېرې شولې، نو دې نه وروسته اوس د باندې بیا هم دا قرباني چې کوم حکم پاتې دی دا ورباندې اوس هم همغه شانتې ولاړ دی، دې نه دا حکم ساقطېږي نه. نو حل صورت دا دی چې دی به یو متوسط درجه بیزا ګډه چیلې وغیره چې کوم وي د واړه ځناور واړه څاروي چې کوم وي بالکل اعلی والا هم نه او بالکل کمزوري هم نه ادنا هم نه، بلکې درمیانه درجه چې کوم یو څاروي وړوکې هغه ذبح کړي، یا که هغه ذبح نه کړي د هغې چې څومره پیسې جوړېږي هغه پیسې چې کوم صدقه کړي. بعض علما دا هم پکې وایي چې لکه څنګه چې قربانۍ ورځو کې په غټ څاروي کې اووه کسان شریکېدلی شو، همدغه شانتې یو متوسط درجه غټ څاروی چې کوي د هغې یو قیمت معلوم شي او د هغې قیمت چې اووه حصې جوړې کړي نو هغې کې یوه حصه چې کوم د ده په ذمه باندې لازم راتله که قرباني کړې وې په وخت باندې نو هغه یوې حصې پیسې چې ورکړي د غټ څاروي نو بیا هم د دې ذمې نه دا کاته ختمه شي. خو دغه په صرف دغه شانتې د اختر ورځې تېرې شي او دغه شانتې ورپسې پاتې شو دې سره د ذمه نه خلاصېږي، بلکې تر څو پورې چې دغه تلافي نه کړي چې دغه ګډې بیزې یې لاله کړي نو له دې پیسې نه ورکړي له د غټ څاروي په حساب سره د یو حصې عمره پیسې دیني ادا کړي نو دغه ذمه ده نه ساقطېږي.